إنما المؤمنون إخوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. عزیزانو مسلمانانو ورونو، نن د وړوکي اختر یعنی د عید الفطر د خوشاله د مناولو ورځ ده. زمونږ په مذهب اسلام کې د مذهبي دستور او د مذهبي تہوار په سلسله کې دوا اختر مناویږي. سو اختر دوا، یو ته وی عید الفطر وړوکه اختر، بل ته وی عید الاضحى غټ اختر یا د قربانو والا اختر. دم کې نشتا لکه خلق عید ملاوی عید میلاد النبی، دا د مذهب اسلام نه خارج شی دی. اسلام کې دغه سيزونو تصور نشتا. دو اختر دی اسلام کې. اختر مونږ ته څه پیغام راکړي؟ د اختر په مونځ کې اصل فلسفه څه ده؟ اصل فلسفه د اختر په مونځ کې دا مسلمانانو ته د اخوت دعوت ورکول، مسلمانانو ته د وحدت او د یووالي دعوت ورکول. دای اهمه فلسفه ده. اور عام طور چې خلق مونځ ته راځي نو مونځ ته د راتللو په حواله سره اول اذان وشي، اول اعلان وشي، بانګ ویل شي، بیا خلق منزل راځي. لیکن د اختر مونځ ته اذان اور بانګ نه ویل کیږي. دې کې څه حکمت ده؟ دې کې حکمت دا ده، الله فرمایي چې اول به ما دعوت درکو نو ته به زما کور ته رالی، اعلان مو شو حي علی الصلاة حي علی الفلاح، د مونځ ته راشه، د کامیابی ته راشه. الله فرمایي اول به تا ته دعوت میلاو شو، بیا به د الله کور ته رالی. رمضان کې زما ستا تعلق دومره زیات شو، د اعتکاف د وجه زما او ستا تعلق دومره زیات شو چې ته زما د کور ملمه نه، زما د کور قربای بغیر د دعوت نه نن د الله کور ته راځه. دا اشاره ده دې طرف ته چې نور کله په دعوت سره راتلې، ته د دې کور اهم بنده د رمضان د وجه جوړ شوې. ته زما نږدې باندې بغیر د دعوت نه زما کور ته راځه او ما ته سجدې ولګوه. اور بیا مسلمانان دی اختر کې د یوې خوشاله مظاهره کوي. موږ د جهاد ټریننګ وکړو. دا روزه اصل کې د جهاد ټریننګ دی. ښا جهاد کې لوګه ده، جهاد کې تند ده، جهاد کې بیماری دي، جهاد کې غریبی دي، جهاد کې مزدوری پر خودل دي. دا ټول صفات الله پر رمضان المبارک روزه کې خېدي. روزه کې تند هم ده، روزه کې لوګه هم ده، روزه کې دنیا پر خودل هم دي. د دې ټولو مقصد دا دی چې خپل رب ته متوجه شه، د الله د دین د پاره په جهاد کې کلوګ راضي هم ما ته برداشت، که جهاد کې تند راضي هم ما ته برداشت، که جهاد کې مرض راضي هم ما ته برداشت، که د جهاد د وجه نه دنیا پر خودل وي هم ما ته برداشت. دای اهم فلسفه ده او دای اهم اغا مغز اور خلاصہ لب اور چکم دینو نچوڑ دے
چې مسلمانانو ته د اتحاد دعوت ملاو شي اور مسلمانانو ته د اتفاق دعوت ملاو شي چې اے انسانانو تاسو ټول د جهاد ټریننګ وکړو تاسو د الله د دین لوی عبادت روزه ادا کړه اے زما بندگانو راشئ نن په یو صف کې ودرېږئ او غیر قومونو ته خپل وحدت وښیئ چې کومه روزه موږ ځان لنیوله د هغه روزې په نتیجه کې د ریزلټ اورولو دپاره موږ ټول په یو صف کې ولاړ یو دې وجې نه خو مسئله دا ده چې د جومات کې د اختر مونځ دې نشي کولی یو عیدګاه کې دې کولی شي یو کلاو ماحول کې دې کولی شي چې څومره نه زیات مسلمانان راجمع شو څومره زیات خپل ورورولي وښوله څومره زیات خپل اخوت وښو چې د مسلمانانو طاقت غیر قومونو ته ښکاره شي دې کې اصل مقصد دا دی او مسلمان ته دا وایي چې اے مسلمانه الله فرمایي زه په هر اذان او اقامت سره تا دې صف ته یو کوم تا جماعت ته رادننه کوم دې کې اشاره ده چې اے انسانیته خپل منځ کې اختلافات مه کوئ خپل منځ کې جنگ او جګړې مه کوئ اے مسلمانانو تاسو خو د اسلام دپاره او د دین دپاره مټې یې اے خلقو تاسو د اسلام رونق یې تاسو چې نن د اسلام نوم اخلئ ستاسو نه مخکې دا نوم صحابه کرامو اغوستی و د هغه صحابه کرامو ایثار وګوره د هغه صحابه کرامو ورورولي او تقوا وګوره هغه ناشنا وه د جنگ په میدان کې چې کله سړی وجنګېږي تاسو چرته د انسانانو جنگ مثال ورکو یا د بانګیانو جنگ به مو لیدلي وي بلکې نن سبا خو د میډیا دور دی په دې موبایلو کې هم خلک ریکارډ کوي کم بانګي چې وجنګېږي اته مو کتلي ساه شي ستړی شي او سپي چې وجنګېږي وینې ترې بهیږي او تیزه ساه اخلي او پروتي تنده ورته لګي که نه لګي بیا انسان چې وجنګېږي غالبا سینسی او تحقیق دا هم دی چې بې د انسان نه د بل څیز بلډ پریشر نه کمیږي نه زیاتیږي اوس هایبریډ سسټم دی کیدی شي د څاروو بلډ پریشر یې کینی باسي خو عام طور اسې د بایولوژي بحث دا یو تعلیم ورکوي نو د انسانانو د جنگ په ټایم کې د کړاو په ټایم کې او بلډ پریشر هم های شي تنده نور هم زیاته شي درې صحابه کرام په جنگ کې پراته دي اور زخمیان دي وینې ترې نه بهیږي او د تندې په حالت کې دي د عربو سنګلاها ګرمه ځمکه ده په هغه ګرمه ځمکه باندې مخونه او سرونه ایښي دي اور بل صحابي رسول چې کوم خادم د مجاهدینو دی هغه ځي او صحابو ته اوبه رسوي واړه مشکیزه کې لږې غونده اوبه پاتې وي د یو صحابي حال ته چې د صحابي وکتل دا یو صحابي پکې ډېر خراب دی د تندې په حالت کې دی او ډېر تندې اغوستی دی او هغه د اسویلي هغه اوازونه دا صحابي کوي د فوراً مشکیزه د هغه خولې ته نږدې کړه چې نږدې کړه نو خوا کې بل صحابي زخمي دی او هغه هم جنګېدلی دی ساه دی هغه هم وایي اوبه شته چې دې صحابي خوله نږدې کوله او د دې بل صحابي یې واورېدو خوله یې واړوله او په ویلی نشو چې دله ورکه په اشاره یې داسې کړو چې دې زیات حقدار دی هغه صحابي او هغه خادم د محمد مصطفی هغه اوبه واغستې د دې صحابي د خولې نه دې منځ والا صحابي ته نږدې کړې د ډېرې تندې نه ورپسې را سر اوچت کو خو چې څنګه په خوله کې خدا بل صحابي د اوبو فریاد وکړو او نظر یې نه لګېدو خو د تندې دپاره د اوبو اواز یې وکړو د فوراً سر رستو کو په اشاره یې وویل دا زما نه زیات حقدار دی کله چې هغه ته اوبه رسولي هغه اولني صحابي وتړکېدو او دا خپې یې ځمکې له راوبغولې چې آیا اوبه شته تاریخ لیکي مورخین دې ټکي ته حیران دي د مذهب اسلام تاریخ په دې خبره باندې ګواه دی
کله چې لومبي صحابي ته اوبه را رسولې د تندې د وجې هغه هم شهید شو دویم صحابي ته چې ورکولې هغه هم شهید شو کله چې دا خادم رسول د الله د پیغمبر د دین خادم دریم صحابي ته اوبه ورکوي هغه دریم صحابي هم شهید شوی دی چې ویې کتل مشکیزه د هغه خادم رسول په لاس کې پاتې شوه درې واړو صحابو د خپل ورورولۍ مظاهره وکړه او د تندې د وجې نه جان به حق شو او د الله رب العالمین سره ملاقات وکړو الله رب العالمین ورته د حوض کوثر اوبه نصیب کړي زما اسلام اور زما مذهب او زما د مذهب صحابه کرام هغې د انسانیت او د اخلاق لوی پیغام پرېښی دی هغې د انسانیت لوی تله پرېښې ده هغې خلکو ته ښولی دي چې ورورولي شروع کړې ای خلقه د یو بل وینې مه تویوئ اے مسلمانانو د یو بل ګریوانونو کې لاسونه مه ورکوئ اے مسلمانانو د یو بل شاته بغض مه ساتئ اے خلقه د یو بل سره حسدونه مه ساتئ اے خلقه د اسلام دپاره یو شی خپل اسلامي طاقت غیرو ته داسې وښیئ چې غیر په ځان باندې ویروئ اے خلقه نن رور د رور په ګریوان کې لاس اچولی دی نن رور د رور سره دشمن دی نن پلار د زوی سره دشمن دی نن د تره د زامنو خپلو کې بغض او حسد دی نن رشته دار د یو بل وینو ته تږي ناست دي نن مسلمانان په پوله باندې په پټي باندې په ډیران باندې په لسچلو روپو باندې د یو ماشوم په سر باندې چې یو بل پس راشنکوب راوالي په سر باندې ولا ټول جاجر خلاص کی اے خلق دا د مسلمان کردار نو ولې ته په خپلو کې جګړه کې آیا ستا په میډیا باندې نظر نشته آیا تا ته پته نشته چې کشمیر کې ستا د مسلمان خور دوپټې سره څه کیږي اے خلق تا ته پته نشته چې په شام کې د ستا د مسلمان خور سره څه کیږي اے مسلمانا په دې نه اتفاقې تا د افغانستان حالت نه دی لیدلی چې د مسلمان قوم جینۍ به یې اوچته کړه او هلیکاپټر ته به یې وخېجوله د هغې لباس به یې د هغې موره پلار ته راوویسته چې دا یې کمیس دی او دا یې پرتوګ دی ستاسو اتفاق کې کمال دی مخالفت وکې وینې توی کې خو د غیرو دشمني وکې خو د غیرو سره او زمونږ دشمنان مسلمانان روړه نه دي او د مسلمان دشمن د هغه رور نه دی د مسلمان دشمن د هغه د تره زوی نه دی او د مسلمان دشمن هغه شین سترګې انګریز دی مسلماني دشمنو نه دی کله چې مسلمان په خپل منځ کې نښتی دی غیر په هغه باندې قابض شوي دي او نن وګوره یو خو د وایرس د حالاتو د وجې نه خبره ده و یو په بدماشۍ سره ستا حرم بندول دي یو په بدماشۍ سره ستا محراب چیلنج کول دي یو په بدماشۍ سره ستا ممبر چیلنج کول دي ستا جماعت چیلنج کول دي ستا مدرسه چیلنج کول دي ستا حیادار زنانه چیلنج کول دي ستا د مسلمان قوم عزتونه چیلنج کول دي په الله قسم دا د انسانیت خبرې نه دي دا ټول هر څه مسلمان سره کیږي ځکه دوه وجې دي یو د الله د کتاب نه غافله بل مسلمانانو کې اتحاد او اتفاق کمزوري شوی دی ختم شوی نه دی ان شاء الله الرحمن ځکه امریکا افغانستان ته راغلی وه 14 کال خپل اټمي طاقتونه استعمال کړل که استعمال یې نه کړل د حیا په جامو کې لاړل که د بېغیرتوب په جامه کې لاړل ذلیل او رسوا شو نوم یې ختم شو تاریخ یې ختم شو روس ورته خط راولېږو روس ورسره رابطه وکړه چې ای لیونو انګریزانو ای امریکې والو دومره کم عقل یې لږ چې په افغانستان مو حمله کوله موږ سره به مو خو رابطه کړې وه موږ نه به م تپوس کړو چې د دې تورو غرونو د افغانستان نه شاته کم خړسري اوسي کم ملنګان اوسي موږ نه به م تپوس کړو موږ د ایټمي طاقت سره د 22 ملکونو په وساطت سره د دې مسلمان خلاف جنګېدلی وو موږ لاس خپې راغلي یو موږ زره زره راغلي یو موږ د دې قوم په تاریخ کې شکست نه دی لیدلی موږ د دې قوم په تاریخ کې رستو کېدل نه دی لیدلی موږ د دې قوم په تاریخ کې شا اړول او شا کول نه دی لیدلی هغې اوس هم زموږ د مسلمان د طاقت نه یریږي هغې ته نن هم پته ده چې مسلمان یو قوت دی خو وروڼو
پکار دار چې د الله دین ته رانږدې شو، پکار دار چې قرآن ته رانږدې شو. مسلمان ډېر د کار سړی دی. زما مسلمان ته د کلین شو د وجې بې غیرته مه وایه، زما مسلمان ته د کمزوري لباس د وجې بې غیرته مه وایه. ټیک د دی به کلین شو هم کوي، ټیک د دی به سګرټې هم څکوي، ټیک د ده به منځونه هم خواري، ټیک د ده به اودس هم کمزوري وي. خو قسم په الله دی چې مسلمان هغه قوم دی چې کله دی د خپل مذهب کمزورتیا وویني، دی د خپل مذهب بېعزتي وویني، دی د خپل مذهب ناکامي وویني، په الله قسم دی د الله د دین د سربلندۍ لپاره سر په تلي کې ګرځوي. اور دا مسلمان هر قسم غیر او د اسلام دشمن لسترګې بسترګو کې اچي. عرض مې دا کو چې مسلمانانو ته دا د اختر ورځ دا را جمع کېدل یو پیغام ورکوي چې اے مسلمانانو مونږ تاسو وروڼه یو، زمونږ ستاسو به اخوتي، زمونږ ستاسو به ورورولي، زمونږ ستاسو به خپل منځ کې په یو بل باندې درد وي. یو مسلمان به د بل مسلمان دپاره خیرخواهي لټوي. دومره د امن پیغام اختر کې راځي چې علما ذکر کوي صدقه فطر واجب ګرځولې شوې ده چې د اختر کې د خپل ځان د طرف د نابالغ بچو د طرفه د 2 کیلو یا احتیاطاً د 2 سیرو غنم برابر چې 100-120 روپے د هغې قیمت جوړیږي، دا غریب ته ورکه چې د اختر په خوشحالۍ کې دی تا سره شریک شي. دومره اسلام د ورورولۍ پیغام ورکوي، دومره اسلام د انسانیت پیغام ورکوي. عرض مې دا کو چې مسلمانان دې متحد اوسي، مسلمانان دې په خپل منځ کې یو اوسي، ورورولۍ دې قایمې ساتي. او دا د خوشحالۍ موقع ده رونو، ډېره د خوشحالۍ موقع ده. د چا نه به پلار خپوي، د چا نه به کور کې مور خپوي، انسانان دي. دا څه خبره نه ده. خلک وایي 2 لوښي چې یو ځای نو ټنګ کوي، کله پلار سره خوله بده راشي، کله مور سره راشي، کله خور او ورور سره راشي. دا د اختر موقع ده. خپلو مشرانو له لاړ شو، خپل سپینګرې پلار ته وژاړو، خپلې تورسرې سپین سرې مور ته په سر باندې لاس کېږدو، له 70 روپۍ چې د جیب کې وي هغه ورله ورکه، ښایسته خوراک پې وخوروه. بابا جان به دې هم خوشحاله شي چې بچی مې راغی او زما تپوس وکړو. ځکه د چا نه چې پلار خپوي، ډېر تور مونږ داسې لیدلي دي چې خلک د اختر مانځله روان شي، سپینګرې بوډا په ژړا شي، سپینګرې بابا وجاړي، وی افسوس ہے زما نالایق اولاده. د اختر د خوشحالۍ موقع ده، دومره دې راپسې موټر سایکل یا سایکل نشو راوستی چې د اختر دې مونځ له خو دې بوتلی وی. نو پکار دا ده چې د اختر مونځ شي. د کوم وروڼو بایګانو د یو بل سره اختلاف دی، نالګۍ دي، پریشانۍ دي، د الله د دین په وساطت سره هغه دشمن د دنیا، هغه مسلمان چې موږ دشمن متصور کړی دی، معافي ترې وغواړو، غاړه ورسره میلاو، سلام ورسره وکړو، او د خپل مور پلار نه هم معافي وغواړو، هغې سره هم د ورورولۍ معامله وکړو. الله رب العالمین دې اول ماله راپسې تاسو له د عمل توفیق راکړي. د اختر مونځ هغه ذکر کو مختصر انداز کې. امید دی چې ډیرو ملګرو ته به پته هم وي د اختر مونځ دپاره په ژبه باندې نیت کول ضروري او لازم نه دي. یو لفظ ته سوچ کوئ. د اختر مونځ دپاره په ژبه باندې نیت کول ضروري نه دي، زړه کې راوستل لازمي دي. زړه کې به څه راولي؟ نن د اختر ورځ ده، دا د ټولو په زړه کې دي. د امام په موجودګۍ کې به مونځ دام د ټولو په زړه کې دي. د اختر مونځ 2 رکعاتې واجبي دام د ټولو زړه کې دي. عام طور خو یو تکبیر اولایي کنه الله اکبر. د اختر مونځ کې 6 زائد تکبیر وي، د دې نه علاوه زائد 6 تکبیر پکې وي، د تکبیر تحریمه نه علاوه. امام او مقتدیان دواړه به الله اکبر کی او لاس به کېږدي. نو مقتدیان او امام دواړه به ثنا ووایي، فاتحه ثنا سبحانك اللهم وبحمدك. شکل ولا اله غیرک ته ورسي نو امام او مقتدیان، امام به په اوچت آواز وایي الله اکبر، مقتدیان به هم الله اکبر وایي، لاسونه به اوچت کی، خوږدي به نه زوړن به ساتي. بیا به امام وایي الله اکبر، نو مقتدیان
او امام په خپلم لاسونه به اوچت کی بیا به سړن کی بیا به امام وای الله اکبر نو مقتدیان او امام دی بلاسونه اوچت کی خو په دریم ځل نه بعد هغه به زړن نه ساتي بیا به کیږي دی او به تړي بیا به امام سورۃ فاتحه وای د عام منځ په شان رکعات بو کی دو سجدي راپا بسی بیا به امام اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ فاتحه شروع کی چې سورۃ فاتحه شروع کی او سورۃ اوای نو د سورۃ ویلو نه بعد الله اکبر سره خلق رکوع ته ذکر نه به امام رکوع ته ځي نه به مقتدیان رکوع په ولاړه به وای الله اکبر لاس وزړن کی بیا الله اکبر بیا بلا زړن کی الله اکبر لاس بزړن کی بیا الله اکبر نو بسون زر به رکوع ته لاړ شي بیا د عام منځ په شانته دو سجدي بو کی قاعده بو کی سلام مجر باسی دا هغه نه بعد به خطبه کیږي خطبه نه بعد به ان شاء الله الرحمن رخصتی کیږي الله رب العالمین دې د رمضان المبارک دا روزه دا عملونه زموږ تاسو نه په خپل دربار علیه کې قبول او منظور کی روزه وا ډیر خلکو به عبادتونه کړي الله دې هغه عبادتونه په ضرب سره زیات کی خو مسلمانان یو انسانان یو ډېر کمزوري یو چانه به غلطي شوي وي چانه به ګناه شوي وي چانه به غیبت شوي وي چانه به دروغ ویلي شوي وي چانه به داسې خبره شوي وي چې مسلمان به پې خفه شوي دردېدلي الله رب العالمین دربار کې سوال دی چې الله دې زمونږ په دغه ګناهونو د عفو قلم راکاږي یا رب العالمین مسلمانان په خپل منځ کې متحد او متفق ساتي یا الله د مسلمانانو اخوت قائم وساتي یا الله غیر ملکونه چې څومره مسلمانانو باندې قابض شوي دي او په مسلمانانو ظلمونه کوي او د دې عزتونه لوټ کوي رب مسلمان د هغې په باره کې فکرمند کې رب د مسلمان په مخو سترګو کې د هغه کافرو روب د هغې زړونو کې